روژه مسلمانان د ظلم او زیاتي نه ډډې ته ساتلو میاشت ده، خو د بدقسمتۍ نه زموږ په وطن کې د دې میاشتې راتګ د ځان سره د ګرانۍ سیلاب راوړي چې ذمه دار مسلمانان دي. د ګرانۍ په دې سیلاب کې سبزیانې هم شامل دي. د بینډو خوراک خو د لیوني خوب دی. بینډۍ په 350 روپۍ ده، ټماټر په 180، کدو په 200، پراشبین په 250 روپۍ دي او بینگن په 200 روپۍ کیلو دی، آلو په 70 روپۍ کیلو دی، بادرنګ په 100 روپۍ، گاجر په 80 روپۍ، هوګه په 700 روپۍ کیلو دی، ادرک په 700 کیلو او 200 روپۍ باندې کچالو دی، په 250 باندې پیاز دی، شمله 300 روپۍ. د ګرانۍ په حواله ښکاري داسې چې په دې سیمه شیطانان تړلی شوي نه، بلکې د انسانانو په شکل کې سرکشه شیطانان موجود. هر چا لاس کې د ګرانۍ چړې تیره شوي چې څنګه غواړي خلک حلالوي. د روژې شروع کېدا او د ګرانۍ شروع کېدا، ذخیراندوزۍ شروع کېدا، دا زموږ د مسلمانانو عادت دی. نو چې څنګه دا روژه شروع شوې ده، نو داسې ورسره د الو او د دال نه والا د سبزیانو او د فروټ او د هر څیز یو په لس باندې ګران شوی دی. زموږ په شان سړی خو چې کوم دی اوس دا سوچ نشي کولی چې هغه به بینډۍ وخوري او هغه به چې کوم دی چرګ واخلي او هغه به غوښه والي. که د سرکار قیمت هر څه وي، خو د دکاندار قیمت د هغه د خپلې مرضۍ دی. زمونږ د غریب سړي خوراک چې کوم دی دال او الو، خو نن الو هم ګران دی او دال هم ګران دی. دال هم چې دی نو په 1500 په 9500 په 350 قسم قسم دالونه دي. نو یو دال د بله ګران دی، سبزي ګرانه ده، ټماټر ګران دی، ټنډه ګرانه ده، زمونږ سره تور باتینګڼ او کدو ګران دی. لکه داسې څه شی نشته چې په هغې کې مونږ دا ووایو چې دا زمونږ په شان دی د کم آمده د سړي، د بېوسه سړي د هغه په وس او په طاقت کې دی. نو زمونږ مسلماني د دې حده پورې راغلې ده چې مونږ روژې ته د مدن میاشت وایو. حالانکې دا د ثوابونو د ګټلو میاشت وه، خو مونږ کې د پیسو د ګټلو میاشت جوړه کړې ده. ما اورېدلي دي چې په امریکا کې، په یورپي ممالکو کې، په هغې کې چې څنګه روژه شي نو پیکیج شروع شي، هغو خلکو له پیکیج ورکوي، څیزونه ورته ارزان دي، په هغې باندې چې کوم دی نو ډسکاونټ ورکوي. او زمونږ د الله په حکم سره ورسره هغه کانه وکړي چې خلک د لا د باده وباسي. هر څیز د چې ورځې د هغه اسمان سره خبرې کوي، هر څیز ده، که غوښه ده، که چرګ دی، که سبزي ده، که فروټ دي، که هر څیز دی. خو بیا وروسته څوک تپوس نه کوي. او دا پکاره چې دا ټول نرخونه خد نمای په غټ بورډ باندې هر دکان مخې ته لګېدلې او سړی ورته تپوس نه کوي. خو چې وګوري چېرې دا شی په دې نرخ دی نو رااخلي دی. دا صرف د کاغذه پورې منحصره خبره ده. نور مطلب دا دی چې خو بیا څوک تپوس نه کوي. ګران د چرګ په 1200 روپۍ ده، څوک د تپوس نشته دی، مهنګایي ده. او روژه چې شي زموږ مسلمانان نور هم لکه دغه حالات تېرې کړي ورته. د روژې په میاشت کې د ګرانۍ سیلاب یوازې کوز دیر کې نه، پوره وطن کې خلک پریادي دی. او ولې به نه، دا وطن خو هم د مسلمانۍ په نوم جوړ شوی دی. څه فرق خو پکار دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوز دیر.